ورنبا شپا چې کوم پولیس با په قبر کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بيدینه سړی ته په داسې شکل کې راشي چې دا ورته وګوري نو زړه د خولې نه پاک او داسې کېنئ چې کېنئ نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر ورته وښیي ورته وایي ما كنت تقول في حق هذا الرجل د دې سړي متعلق د دنیا کې څه عقیده وه دی چې ورته وګوري نو دی به وایي چې ها لا ادري والله که زه به دی پېژنم دا پېژنې دا څوک دی والله که دی خو زه پېژنم اوس چې د الله په دربار کې او د الله د پولیس په مخ کې ته ووایې چې زه رسول الله نه پېژنم ستا به څه دي ستا به څه دي دا خو به دې وړاندې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام نقش و نگار په زړه کې لیکلې چې د هغه خوله څنګه وه د هغه غاښونه څنګه وو اوس زه تاسو نه دا جومات دي چې ناستې تپوس کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم غاښونه څنګه وو لرې شئ ته د هغه پوزه څنګه وه سترګې څنګه وې د سر وختې څو قسمه وو ونه شي لاسونه یې څنګه وو بلا وتلل یې څنګه وو لباس یې څنګه وو پټکې یې څنګه وو څادر یې څنګه وو د چهرې بناوټ یې څنګه وو دا نقشه به دې زده کړي او په دې نقشه به مینې اوس ته چې د کوم سړی نه پېژنې او د هغه فوټو درته څوک وښیي ته به وایې چې دا پلانې دی وایي ټول سم وایي ما سره یې کوئ ما کوم سړی چې ته نه پېژنې او د هغه فوټو درته څوک وښیي نو ته به ووایې چې دا پلانې دی او چې پېژنې او فوټو درته څوک وښیي نو څه به وایې چې دا پلانې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر چې درته وښیي نو چې تا وړاندې نه هغه خط و خال پېژندلي نو ووایې چې هذا محمد رسول الله وآمنا به دا جناب محمد رسول الله دی او ما په دې ایمان راوړی نو ملایکې به ورته وایي صدقته ته رښتیا وې مونږ ته وړاندې نه پته وه چې ته به همداسې وې او چې ته وایې چې ها لا ادري والله که زه خدای پېژنم ملایکې به وایي خبیثه مونږ ته وړاندې نه دا پته وه چې ته به همداسې وې نو په دې قبر کې یا پې عذاب مقرر شي یا پې لړمان مقرر شي تر قیامته پورې یا قبر تنور شي او اور پکې بلیږي او دې پکې کله اور پاس راوړي او کله لاندې وړي کله پاس راوړي او کله لاندې یو بزرگ په لاره تېرېده په یو قبر یې ولیدو چې تپوس یې وکړو چې سال دی قبر والا ورته آواز وکړو چې پاس نه څه به حال پوښتنې کې ډېر زر به لاندې راشي په سترګو به یې وګورئ چې لاندې څه حال دی نو که په بیان هم په سمجھ کې نه راځي که نه نو په سترګو به یې وګورئ که خیر ور روان یې زیړ وښکي به م نیولي او ملا به ملم وي او جنازه به موکي جنازې م هم نشته قسم دا مونږ یو مونږ طالبان مونږ امامان کله وړ غوندې وي او څه درکړي وو خو دعا به وکړو چې خدای دې وبخي تاسو د خدای او دا جومات وایي دا جومات کې چې ناست یې څومره خلک چې تاسو چې چاته وایئ چې خدای دې وبخي دا صرف د ژبې اواز وي که د زړه اواز وي ووایئ په دغه ایمان چې دا په جومات کې ناست دی نو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے کما خبره چې دړنه نه وي هغې کې اثر هم نه وي خدای قبله یم ده ځکه چې خدای زمونږ کړونو پوه دی که نو مونږ ټول وایل که دعا وکړې خدای دې وبخي دا خدای دې وبخي تاسو تاسو ووایئ چې خدای دې وبخي داسې وایي ډاټ که دې ځای کرن ټوکو ستاسو دې ځای کرن ټوکو چې خدای دې وبخي وہ صرف د ژبې خبره نو دا د آخر زمانه اسلام دی حدیث کې راځي چې د آخر زمانه اسلام به په ژبه وي او د ژبې نه لاندې به نه وي حدیث شریف داسې دی
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा तो फरमायल कि जमा पे उम्मत में उदासी जमाना मराशी कि दागुई इस्लाम ब पदे जबवी और द मराई न बेखता नहीं नो जमुंगा इस्लाम च दे अगम पे जब दे द मराई नखता न दे और खुदा दे उबखिन पे जब दे द मराई नखता न दे नो मोया मरदूद ते नफैत या न दरूद जनाजा दिन कुरान दे बीड़ी दे घर का और के लंबू दिन खुदा खबर चिपसम दे लंबईम कन लंबई फाड़त फाड़त करतो की लका गोरी चा पर्दी मर्दी डेरी दिया का हासिल कना कि पर्दे जैसा मेरे कपड़े में जनाजा मरे बीड़ी घर बलदा चार लंबाउन के दमड़ी बलंबाउन न बुएगी खाना खराब और जड़े रापासी हुई जमड़े लंबता उस दमड़ी लंबोल चल कर दी वाह तो खुशले का नहीं करनी हाँ लंबी बलंबाल के फर्क वाजिब थी जरूर हाँ अंदाजा कवे मुचिताला दमड़ी के लंबा फर्ज वाजिब ने पेजने में तब हमारे लंबोले चल गई तो दे वजना जीजानो दमल पर इलाज सोच पकार दे और चिदचा मजगू के द इलाज मादवी आगे लसुक निजदे न वर्जी वक्ती तौर द वयान होंदे शन गया लटू और मंडवू दानगुरु चिदा गया प्रदयगा बेवर खुरलमा वो प्रदी पटी च सार्वे गट शी न द प्रदी पटी काही सारा गट कोता की दाद सार्वी मलाई और दागा मंडी न प्रदी पटी और मंडी गया पसे खवाली दी वो द खपल इमला डबुना बमु गोरे और सरेबा द खलासी असबाब जान लपखपला जोड़े खेटा स्ता पर से दिली दा टीजुना जात चुम स्ता खेटा पिकीनी कि सो पर इतना पखपला टीजुना नहीं है तो क़यामत क्यों बोला कुरान वेली वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा क़यामत के बदियों पेटे बल तो न पसर कीगी हर सरी तो बखपल खपल पेटे पसरी प्लार बद जुई पेटे न पसरी और जुई बद प्लार पेटे न पसरी लूर बद मोर न पसरी और मोर बद लूर न पसरी कुरान वेली दी वह फिर जिसे यौम यफिर्रुल मर'उ मिन उम्मिही व साहिबतिही व बनीही कुरान वेली चिदा बदासी वरजी च मोर बद लूर न तख्ती और लूर बद मोर न तख्ती प्लार बद जुई न तख्ती और जुई बद प्लार न तख्ती चैसे न तो वो न वाली कुरान वेली वजना अरसड़े दखलासी असबाब जान लपखपल जोड़े नन पदे धोखा की मूंगा खल्को सातरी क्यों जाता हुई छे बस जमा द हल्के में चुरवते गर्क सजे दबो क्यों जरगा वाले जमरोत के ना सड़े माते जखलो जाऊंगा ना जसवाए मोन रो पसेरो न वाले स्वाए मोन मजा अखलोय दे वो अच्छा पैदा खड़े दा मुझे तो सड़ी नहीं सुनी दा स्वाए मोन रो पसेरो न वाले स्वाए मोन दा दे मुशरिक मिजाज खलक दे मुशरिक दा खुदा मौजूद दे दागे पे मख के खुदा बल हक न मानी कुरान मौजूद दे दागे फैसला को न मानी हदीस मौजूद दे दागे फैसला न मानी और साहिबान रहने वाले दिन जियाद द मुशरिक बचे बलसों के दे खबर खुदा कुरान दा चे कानून दा साहिबान चीज़ी ना तो कुरान न बाला तर दी कुरान कानून द साहिब द पारा दे कना कुरान के रागली भी खुदा पाक करे ईसायान होता चित्तासु ची ईसा ता खुदा वाए कदा ईसा मारा उन्हीं मुत्तासु बेरा नखलास कई तासु बेरा नखलास कई नाजीजानो अर्ज में गाओ चागत तीर
د شیطان وایي چې ته خو لوی سړی خلک بې لاسونه سپوي او دادي او دادي او پیر صاحب پام کوه چې چېرته داسې ونه وی چې زه دا زه ټکی ونه کړي چېرته او که دې وویلې چې زه نو داسې به شي لکه چې زه ما شپږ لکه کاله د خدای عبادت کړی شپږ لکه کاله او یو ځل مې ځان ته وویل چې زه قال ما منعک الله تسجد اذ امرتک ای شیطانه ولې دې سجده آدم ته ونه کړه چې ما درته حکم وکړو قال انا خیر منه یا الله زه دنه بهتر نو الله راته څه ویل فاخرج منها فانک رجیم ان علیک لعنتی الى یوم الدین دا زه دې ولې وویل زه ویل والا بل څوک شته په دې کائنات کې داسې څوک شته چې هغه وایي چې زه خان وایي چې زه نواب وایي چې زه ارباب وایي چې زه دا د پاکستان کوڅډب حکومتونه وایي چې زه داسې څوک شته پاکستان کې هر حکومت چې راغلی او ده ویلي دي چې زه مای میجارټي بټو ویلې مای میجارټي انجام دی وکړو چې میجارټي موجود و او دې پانسي کې دو او هغه میجارټي خلاص نه کړی شو بس وځه نو داسې څوک شته چې د دنیا کړي چې زه خو یو د خدای ذات دی چې ځان ته وایي چې زه ته په څه شي غاویره یې وارشې د یو څپېړې نه یو پړق دې ووامه لس بازینګرې در باندې واړو تاسو خیال راغی هغه ورځ یو داسې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د ګنټې د نشان در سره کلک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریکه کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېره مننه والسلام